حنیفه رحمت الله علیه یو ورځ په جماعت کې ناسو یو ملحد ورله راغې مناظره ورسره کوي علماو ته دعاګانې کوي داسې تپوسونه یې کړي دي او داسې جوابونه ورکړي دي د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه خواته ملحد راغی ورته وی تاسو الله لیدلی دی نو وی نه نو وی څنګه یې مني چې اینی نه نو څنګه یې مني چې یو ذات سړی اینی نه نو مني به څنګه یو څیز چې سړی اینی نه نو مني به څنګه امام صاحب ورته وی ښه په مخې ته ځه وی دویم سوال مې دا دی چې شیطان د اور نه دی پیدا وی ولې نه نو دی چې الله جهنم ته وغورځوي نو جهنم خو اور دی او دیم د اور نه پیدا دی نو اور له چې ته په اور سزا ورکوي نو دا سزا میلاویږي اور له به ته څنګه په اور سزا ورکوي امام صاحب ورته وی ځه په مخې ته دریم سوال یې دا وکړو وی دا ټول کارونه خو الله کوي نو بیا ولې موږ پې بنده رانیسو چې دا کار وکړو دا خو الله کوي نو مونږ پې ولې بنده ګناهګارو چې دی بنده دا کار وکړو دا څومره وزني سوالات دي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه الله ډیره لویه پوهه ورکړې وه خاوره یې راوغوښتله هغه یې خوشته کړله او چې وچه یې کړله کلکه یې کړله هغه خاوره هغې خاورې نه یې کلک دغه جوړ کړو راویغسته دا سړی پې داسې وویشت چې هغه پې ولګېد په دې ځای نو بېهوشه شو ښه تیز ګزارې ورکړه نو چې هغه بېهوشه شو په هوش کې راغی نو په امام صاحب باندې د قاضي سره رپورټ درج کو امام صاحب عدالت ته لاړ قاضي صاحب وغوښته وی دا ته څه کارونه کوي خدای بنده ته خو ډېر لوی عالم هغه ورته وی حضرت د ما نه د دریو خبرو تپوس کړی دی ما جواب نه ده خو تپوس کړی او دله علمي جواب پکارو نو تا په خټه باندې ویشتی دی په کلکه خاوره دې ویشتلی دی وی دا ما دله جواب ورکړی وی دا دې څنګه جواب ورکړی امام صاحب ورته وی وی د ما نه یو سوال کړی چې تاسو الله اینی نه نو منئ څنګه وی ته چې ما په دې خټه باندې وویشتلی تا ته تکلیف میلو شو وی تکلیف لا سوی چې بېهوشه شومه وی هغه تکلیف منی د خټې هغه نو وی او نو وی هغه تکلیف تی لیده نو وی نه وی لیده دی نه نو ولې منی وی په ما چې څه تېرېده نه ما ته معلوم و ما ځکه منل نه ښه وی تکلیف تی لیده نه او منه دی وی مونږ الله